بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره په مصحفي اعتبار سره او په مصحفي ترتیب سره دا سورت 2 نمبر ده او دی سورت ته البقره ځکه وایي چې په دې کې لفظ د بقره ذکر ده. نو هغه یو لفظ را واغستو او د ټول سورت لې پاغه باندې نوم کې خو دې ته مونږه په اصطلاح کې وایو تسمیه د کل په اسم د جز باندې. تسمیه د کل په اسم د جز باندې جز دی را واغستو او ټول کل لره دی پاغه باندې پاغه سره نوم کې خو هغه لفظ د بقره دی را واغستو او د ټول سورت لره دی پاغه سره نوم کې خو په دې سورې پاک کې 200 او شپږ اتیا آیاتونه 286 آیاتونه او پدې کې سلويخ رکوګانی. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پنوم دعا مهربان او خاص مهربان الله شروع کوما. الف لام میم الله علم دې په هده په معنی د دې درو حروف باندې. ذالک الکتاب دا کتاب دې لا ریب فیه شک مکوي تاسو په دې قران کې او په دې کتاب کې هدن هدایت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو. الذین پرهیزګاران هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په پټو باندې او په غیب باندې ويقيمون الصلاة پابندي د مانځ کوي و مما رزقناهم او هغه څه چې موږ دوی لا ورکړي دي د پیدې سيزونه ينفقون دوی خرچ کوي په لار د الله کې. والذین وکسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما هغه څه باندې انزل چې نازل کړل شوی دی الیکتا تا. نو پدې کې وحی مطلوع او غیر مطلوع دوه شمار شولا. بما هر هغه څه ک قران مجید دا وحی مطلوع ده او ک احادیث مبارکه دي دا وحی غیر مطلوع ده. نو دا وحی مطلوع او وحی غیر مطلوع دا دوه الله پیغمبر علیه السلام لور کړی دي. نو دا متقی هغه سړی دی چې په دې دوانو باندې ایمان لري. په قران مجید باندې هم ایمان لري او په احادیث مبارکو باندې هم ایمان لري. ځکه مونږه معنا وکړه بما هر هغه څه د شمونه ویلا بما هغه کتاب نه بما هر هغه څه انزل چې نازل کړل شوی دی الیک تا تا وما هغه کتابونه انزل چې نازل کړل شوی دی من قبل کولاندستانه تورات او زبور او انجیل ده او نور په پیغمبرانو نازل شوی صحیفه وبالآخرت او په آخرت باندې هم یوقنون هم دوی یقین لري. اولئک دغه کسان چې دا موصوف په دې پنځو صفاتونو باندې دي اعلی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د طرف د خپل ربنا. و اولئک دغه کسان چې موصوف په پنځو صفاتونو باندې دي هم المفلحون هم دوی کامیاب دي. ان الذين بشکا کسان کفروا چې کفر کړه دي سواء برابر د علیهم په دوی باندې انذرتهم يرول استادو لرا ام لم تنذرهم او يرول استادو لرا لا يؤمنون دوی ایمان نراوړي. ختم الله مهر وهله د الله تعالی علی قلوبهم فزړونو د دوی باندې وعلى سمعهم فغونو د دوی باندې وعلى ابصارهم پسترګو د دوی باندې غشاوتن پردی دی ولهم او د دوی د پار عذاب عظیم عذاب لوی دی.